د جنگ احد رومبنه شپه ده او د حضرت حنظله واده شوی دی او د واده رومبنه شپه ده د واده رومبنه شپه ده او ده خوب ګوري په شپه کې چې هغه زه چې په چامینې ما هغه محبوب زمانن د احد په میدان کې په وینو رنگ دی نو الله اکبر کو د کټ اعلان دی ټوپ کو چې د کټ ټوپ کو نو هغه ناوې رستو نه د لمن نه راونی ویل حنظله ولی خوب کې ویریدي وی چې نه طبیعت دې خراب شو وی چې نه وی ولی ورته بیبي خوب می ولید چې جناب محمد رسول الله د احد په میدان کې د دشمن د لاس غاښونه مات دي او په وینو رنګ دی احد ته ځم اناوی ورته وی او حنظله د خدای بنده د واده ړومبه شپه دې ده سمله په ارام وکه په دې شپه جنګونو کې څه کوې حضرت حنظله ورته وی او ناوی دې کې شک نشته چې زما د واده نن ړومبه شپه ده خدا یاد لره بیبي چې په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي یا به تا سره مینه کوم یا محمد رسول الله سره زما دې په خدای قسمي تا غوندې په زرګونو ناویانې دي زما د محبوب د خپو په خاورو کې قربان شي چوره واغسته ولاړ احد ته چې ورسېدو جنگ شروع دی او صحابه لګیا دي یو بل لګیا دي جناب محمد رسول الله پروت دی غاښونه مبارک مات بی بی عائشہ او بی بی فاطمه او براوړ او لګیا دي د پیغمبر نه وینې پاکي د چې پیغمبر په وینو کې ګنده ولید نو سینه واچول د کافر په جنگ باندې داسې جنگ شروع کو چې صد پاسه اتیا غشي د پسینه کې ولګي داس نه راو غرزیدو انا لله و انا الیه راجعون چې جنگ ختم شو جناب محمد رسول الله پختنه وکړه چې لکه مونږ خو جنگ لراغلیو نن د حنظله واده چې څه چل بشوي صحابه ورته وی راځه یا رسول الله چې د حنظله واده درته وخم چې راوستو حنظله په خپل وینو کې خړوب کړو سردار کونین ورته ودرېد سترګو مبارکونه ډېرې اوښې وبهدې او وی فرمایل چې حنظله واده دې ته وی لکه تا چې کړه اوچت کوي جنازه یې اوچته کا صحابه ته وی چې دله به غسل او کفن نه ورکوي په د خپلو وینو کې به خښوي جبرائیل علیه السلام راغی او ورته وی چې یا رسول الله د واده ړومبنه شپه وه دی چې جنگ لراتلو نو غسل یې نه و کړی نو ما ته حکم شوی دی چې نن به د جنت ملایکې حنظله ته غسل ورکوي نن به د جنت ملایکې جبریل به اوبه راوړي او د جنت ملایکې به حنظله له غسل ورکوي